په دې درس کې یو شپږ مباحث ضروري دي. اول د تفسیر لغوي اصطلاحي تعریف، دویم د تفسیر موضوع، دریم د تفسیر غایه او غرض، څلورم بحث د علم تفسیر ماخذ، پنځم بحث د امام بیضاوی رحمه الله مختصر حالات، شپږم بحث د تفسیر بیضاوی متعلق بیان. اول بحث د تفسیر لغوی او اصطلاحي تعریف دا مختصر کوم. د تفسیر لغوی معنی تفسیر د باب تفعیل مصدر دی او ماخوذ دی د فسر. فسر په معنا د کشف او ښکاره کېدو سره. امام راغب رحمه الله وی فاسین را دا ماده چې کم ځای وي نو هلته به کشف وي. لکه قرآن کریم کې الله وی والصبح اذا اصبح، سبا چې کله روښانه شي ښکاره شي. یا حدیث شریف کې راغلی دی اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. د سحر مونځ رڼا کې کوئ، اسفار ښکاره کېدلو رڼا کېدلو ته وایي. د تفسیر اصطلاحي تعریف د جمهور عالمانو قول دا دی چې د تفسیر اصطلاحي تعریف دا دی هو علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله تعالى على حسب الطاقة البشرية. دا هغه علم دی چې پس قواعد و بنا دی چې د کلام الله معانی مراد او مقاصد په دې پیژندل کیږي او د انساني طاقت په اندازه. ولی ځکه کلام الله هغه سمندر دی چې د هغې بیخ ته رسېدل ممکن نه دي، ځکه دا د الله تعالی د لامحدود او غیر متناهي علم یوه نمونه ده. خو د انساني طاقت مطابق په دې پوهېدل دې ته تفسیر وایي. د علامه تفتزاني رحمه الله قول دا دی چې تفسیر څه ته وایي؟ هو العلم الباحث عن اصول کلام الله تعالی من حيث الدلالة على المراد. دا هغه علم دی چې بحث کوي د قواعدو د کلام الله د دې حیثیت ته نه چې دلالت وکړي په مراد خداوندي، د الله تعالی په مراد مقصد باندې دلالت وکړي. اوس په دې عامو محاوراتو کې مونږ یو تاویل وایو او یو تفسیر وایو. تاویل او تفسیر یو شی دی که فرق پکې شته. په دې کې ډېر اقوال دي خو مشهور پکې څلور قولونه دي. فرق د تاویل او د تفسیر. امام ابو عبیده رحمه الله فرمای تفسیر او تاویل مترادفین، هر تاویل تفسیر دی او هر تفسیر تاویل. رجع د مترادفین و موجبتین و کلیتین تکیگی، هیڅ فرق پکې نه. دویم قول د امام راغب رحمه الله دی. هغه وایي د تفسیر او تاویل په منځ کې فرق شته د دوو وجو. اول دا چې د تفسیر استعمال په الفاظو او مفرداتو کې دی او د تاویل استعمال په معانیو او جملو کې دی. د معنا او د جملې تشریح چې وشي دې ته تاویل وایي، او د لفظ او د مفرد تشریح چې وشي دې ته تفسیر وایي. دویم دا دی چې تفسیر عام دی
په کتب الهیه او غیر الهیه او دواړو کې استعمالي او تعویل خاص دی د کتب الهیه او قومي. درم قول د ابو منصور ماتوریدی رحمه الله دی. هغه وایي د تفسیر او تعویل په منځ کې فرق شته. قطعي طور سره د الله تعالی مراد د یو آیت نه متعین شي دې ته تفسیر وایي او احد المحتملات ته ترجیح بغیر د قطعي فیصلې نه دې ته تاویل وایي. مختلف محتملات ذکر کې او یو ته ترجیح ورکړي دا تاویل شي او قطعي طور د یو آیت نه مراد الهی متعین کې نو دا تفسیر شي. څلورم قول د بعض عالمانو دی. هغوی وایي ما یتعلق بالروایت ته تفسیر وایي او ما یتعلق بالدرایت ته تاویل وایي. یعنی په معصوم سره د آیات الله تشریح وشي دې ته تفسیر وایي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول د صحابه او قول پیش شي دې ته تفسیر وایي او بیا درایت چې عقل پکې استعمال شي د لغت په اعتبار سره وغیره دې ته تاویل وایي. خو د تفسیر موضوع سره موضوع د تفسیر آیاتونه د باری تعالی د قرآن آیاتونه د دې حیثیت نه چې معانی ترې نه فهم شي. که غرض د علم تفسیر څه دی؟ غرض او غایه الفوز بسعادت الدارین د دواړو جهانو کامیابی به نیکبختۍ باندې ته کامیاب شي دا یې غرض. څلورم بحث د تفسیر ماخذ څه شی دی؟ ما به الاستمداد یعنی هغه علوم چې د هغې په ذریعه په تفسیر کې مدد طلب کولی شي. هغه څلور دي: کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، درم آثار د صحابه، څلورم د عربی النسل فصحا و کلام. اول په تفسیر کې به مدد طلب کولی شي د کلام الله، ځکه د تفسیر عالمان وی القرآن یفسر بعضه بعضا، د قرآن بعض حصہ د بعض نور حصے تشریح کوي. دویم نمبر ماخذ د علم تفسیر سنت رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث. ذکر عالمان وی القرآن احوج الى السنت منها الی، قرآن احادیث ته محتاج دی، ډیر محتاج دی د دې نه چې احادیث محتاج دی قرآن. احادیث صرف خپل سنت صرف خپل اثبات کی قرآن ته محتاج او قرآن آیت په آیت ټکی په ټکی احادیثو نه بغیر نه کی. امام شافعی رحمه الله وی اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دونوں شاہیوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاست مقصد ذکر کئی لتبین للناس ما نزل الیہم، چتا بیان کے دی خلق ہوتا ہے سچ دوی تا نازل سے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان حدیث دی سنت دی اور سچ بیان ما نزل الیہم ما نزل الیہم تشریح احادیث کی کتاب ماخذ. درم آثار دا صحابہ
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya syagirdan dawahi muayinin atau musyahidin. Kemudian sahabat kiram biarpun terpaksa mufassirin naw بعض तबके अल्लाह ज़ियाद महारत बरकर इमाम सयूती रहमहुल्लाह के खान के लफ्ज़ जिक्र करी सीधा तफसीर के माने बागिला सो के बियादरे ज़ियाद माने अदरे सो को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारक खुराजी जदब फरमाए वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला गैरु बाज़ात के कसम के जमा माबूद के उदाहरण बगैर बल माबूद नशा मानस से लताया तुम में किताबिल्लाह यो आयत हम तसे नशा जहाँ के नाज़िल से औज़त बिना पोएगा कि भी मन नज़िलत व आयना नज़िलत कमज़े के नाज़िल से मिले और चा बारक और सब बारक के नाज़िल से अल्लाह ताला जो महारत को तफसीर के और करे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह और ये हम शहाब और मीन द तफसीर से सुबह वही वलो आलम मिन्नी बिकिताबिल्लाह तनालु इल्म क़ाया आतैतु कमा तदियो सरीबत बोलेगी जहाँ को कुरान करीम जबान हदीर हुई की और हाफत उखान लेश सफर व तकी लेश मुमकिन नजर वाज़ा और कुरान बदल सको और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फकीहुल उम्मा तर्जुमान कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करेगा खुदा को कुरान में बोले कि और ये रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआ करेगा वह किशोर में हो खुदा का पूरा कुरान करीम उलूम ददन अफवाह ददन बजरिया अफवाह ददन नजिचा तकला आबे ताबईन सहाबा किराम यौल अक्सवाल लज़ाव या यौल अक्सरी रिज़ा और ददन नजिचा इस्तिफादा करी रही ताबईन व इला ताबईन सलवर लकब बदे के मशहूर मुफस्सिरीन ताबईन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शागिर्दान सब मक्का क्यों सब मदीना मुनव्वरा क्यों सब बसरा क्यों सब कूफा क्यों दा सलूर जाइना दायरा मरकज़ुना लेकिन मुजाहिद इब्न जबर सुफयान सौरी इकरामा अता इब्न अबी रबाह अबू सालिह वगैरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का शागिर्दान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का शागिर्दान के तफसीर बकात के तूल नज़ियात शोहरत मुजाहिद हासिल है कथा सुदा तफसीर पूरे अन मुजाहिदीन अन इब्न अब्बास से रिवायत पहुंची देव जना सुफयान सौरी रहमहुल्लाह फरमाई इज़ा जाअका तफसीर अन मुजाहिद फहस्बुक बि ता जिक्र तफसीर द मुजाहिद नराइशी बता तबदा काफी है तो फर्क और मुजाहिद इब्न जबर वही अनसुल मसहब अला इब्न अब्बास सलासा अरज़ात दे करता कठोर कुरान इब्न अब्बास और वले अक़ीदुहु इंद कुल्ली आयतिन अस्अलुहु अन्हा फीमा नज़लत व कैफ़ कानत हर आयत के बारे में बताओ तपोस में लिखा हो हिदायत कब से के नाज़िल से सब आयत के नाज़िल से दे औसत का हो दोनों तकलीफ को शुरू करी अल्लाह ताला का कबूलियत करके ज़्यादा कौल तक तफसीर के लिए एतबार है अल्लाह से और बख्शा या बात इब्राहिम सीधी मुजा इब्न अब्बास शागिर्दान जहावी अक़वाल का तफसीर के मोतबर थी काबिल एअतिमाद थी बाज़ सीधी जहावी अक़वाल ना काबिल एअतिमाद थी ना काबिल
بعضې داسې دي چې هغه ضعیف وي، سندونه یې ضعیف وي. دې ټولو خبرو ته چې تاسو په ځان پوهوئ نو اتقان واخلئ. الاتقان فی علوم القرآن د علامه سیوطي رحمه الله 2 جلده کې دی، ډېر بهترین کتاب. پخوا په عربۍ کې ما سره دی، نو اوس پته نه وي چې اردو له څه وایي که اردو له څه وایي که عربۍ کې واخلئ. دا کتابونه اکثر پښتو له چا نه کوي، تفسیر قرطبي باندې کار شروع دی، پښتو له ترجمه کېږي. ډېر خفه شم څه ولې که عربي کتابونه لیکل، کومه ژبه کې مصنف لیکلي مخکې کتابونه مخکې ژبه کې دا تفسیر ماخذ څلور څیزونه شو: کتاب الله، سنت رسول الله، آثار د صحابه، د عربي نثر فصحا او کلام. د عربي نثر فصحا او کلام په دې باندې هم د قرآن کریم د لغات تشریح کېدای شي، ځکه قرآن الله تعالی بلسان عربي مبین نازل کړی، د هغوی په ژبه. الله تعالی د عربۍ ژبې حفاظت غوښتل، نو ځکه یې قرآن نازل کړ. قرآن معجز کتاب دی، تر قیامته پورې به وي، آخري کتاب دی، نو په عربۍ کې نازل کړ. د دې لپاره چې د عربي حفاظت وشي، الله دا غوښتل چې عربي شي. نور کتابونه چې کومو ژبو کې نازل شوي، کتابونه هم ختم او هغه ژبې هم ختمې شوې، نسلونه هم ختم شول. په د قرآن کریم ژبه قایمه ده، تر قیامته پورې به وي انشاءالله. نو د دې نه چې کوم دی استفاده ده. مخ په دې درس نظامي کې د علم ادب کتابونه وو، او د همدې لپاره وایي چې د عربو قدیم و شعراو اشعار د قرآن کریم د لغت په تشریح کې پیش کړه. دې دا معنا د پلانکي شعر کې راغلی، پلانکي داسې ویلی دی، دې لپاره په تاسو په ایماندارۍ وایي چې اوس د ادب خلک په دې مدرسو کې وایي تاسو ماته یو ملا وښایي، طالب خو ډېره لرې خبره ده چې هغه داسې کړي چې دې کې دا راغلی دی، دا لفظ راغلی دی، پلانکي په دې شعر کې استعمال کړی. تاسو چېرته دا اورېدلي دي؟ الا ماشاءالله. هسې قیسې دي، بېهوده قیسې دي پکې. په ادبو کې دا بېهوده څومره بې خونده قیسې پکې، د خلکو اخلاق خراب کړي. طالب خو نوجوان یې، هغه له د عشق او د محبت قیسې وکړي، نو هغه سم مستانه شي. دا خو دا ډېره غلطه خبره ده. کوم مقصد دپاره چې دا د ادبو کتابونه دي، اوس صرف او صرف طالب له بېادبي وزده کړي او دي د ادب. نو پکار دا ده چې دې اصل مقصود کې موږ استعمال کړو. پنځمه خبره د امام بیضاوي رحمه الله مختصر حالات. امام بیضاوي رحمه الله نوم عبدالله دی، د پلار نوم عمر، د نیکه نوم محمد، د غور نیکه نوم علي. شجر نسب یې داسې ده: عبدالله ابن عمر ابن محمد ابن علي الشیرازي البیضاوي. کنیت ناصر الدین هم دی، لقب ناصر الدین دی، او کنیت ابوالخیر دی. د ایران په شیراز صرافه کې یو کلی دی، بیضا ورته وایي. د هغې کلي اوسېدونکی دی، ځکه ورته بیضاوي وایي. په 641 هجري کې او یا په 615 هجري کې وفات شوی، دواړه قوله پکې شته. په تبریز کې وفات شو، په تبریز کې دفن شوی. دته قاضي ولې وایي؟ دا قضا کړې ده. بعضې وایي چې د ده یو پیر صاحب و چې دی د هغه ډېر عقیدتمند و. د هغې وخت حاکم او بادشاه چې و، هغه هم د دې پیر صاحب معتقد و، هغه هم د پیر صاحب مجالس ولرل. نو
امام بیزاوی رحمه الله بلوی مولا و د دې پیر صاحب ته وویلې ما ته چیک راکړه سفارش مې وکړه چې ما ته قضا میلاو شي بادشاه قضا راکړي حاکم یې وکړه هغه ورته ویل که دا قضا څه کې د خپل سبق وایه دا درته ښه دی سبق نه ښه شی بل شته که تاسو وایئ چې نشته د تاسو یو خوند نه دی لیدلی قسم دی چې د جهان په بادشاهۍ کې دې غربت کې چې څنګه خوند پیدا نه شي نه ورته یې دا خپل سبق وایه او دې نه تېر شه او یې نه بس پیر صاحب ورته چیک لیکلی او دا یې بند کړی ولیکه چې دا به حاکم وخت ته ورکړي چې حاکم وخت ته یې ورکړه هغه وخندله ده ته تپوس وکړو چې څنګه دې وخندله ویل په دې خط کې لیکلي دي چې دا امام بیضاوي لوی مولا دی او ډېر عجیب شخصیت دی او ما سره ډېر عقیدت او محبت دی او دی جهنم کې د یوې موسلي عمره ځای غواړي ورته ولیکم جهنم کې د موسلي عمره ځای غواړي څه وکړم درېږم بس دې خبرې به در سم اثر بس اخره کې بیا تصوف ته مایله شو ذکر اذکار او مراقبې او وسمتر عبادتونو ته توجه وکړه نو د علم طرف ته توجه وکړه نور واقعات هم د باره کې شته خو په هر تقدیر ډېر لوی شخصیت و الله تعالی دې جزای خیر ورنصیب کړي او الله تعالی دې دا علوم د ده لپاره صدقه جاریه وګرځوي په دې خبرو به وخت نه ضایع کوو که نه دا کتابونو کې شته دی د مصنفینو حالات ګوټې ورګوټې کتابونه لیکل شوي دي ملایانو لیکلي په هغې کې د مصنفینو حالات دي هغه ځان له وانه لشل روپۍ خرڅه کوئ که نه مثلا 200 روپۍ به دومره کتاب یې تذکرة المصنفین وغیره داسې کتابونه شته که نه او یا د تعریف او موضوع حالت دا مې هسې ستاسو لپاره وکړو که ما داسې طریقه نه ده نو دا شته دی کتابونه په تعریفاتو کې هم لیکل شوي دي تعریفونه موضوعګانې مرسونه هغه ځان له والی او زموږ ستاسې وخت مختصر دی نو په دې خبرو به وخت نه تېروي شپږم بحث د تفسیر بیضاوي متعلق بیان دا څنګه تفسیر دی د دې نوم څه دی د دې نوم دی انوار التنزیل و اسرار التاویل د امام بیضاوي دا تفسیر د حقایق او د کلام او د حکمت او د دقایق او د حدیث او د سنت د اسرار او د علم معانی او بیان او بدیع د رموز د فلسفې او د وجوه د قیرتونو او د قوامز د صرف او د نحوی او د مباحث د لغاتو او د مباحث د ربطونو او د نظم قرآن او د مقاصد د تنزیل یو عظیمه مجموعه ده دې کې اعراب علم معانی بیان بدیع خبرې چې کومې دي دا د کشاف د علامه زمخشري نه ماخوذ دي هغه د دې اصل د مختصر الکشاف هم لیکلی دی زمخشري کشاف اختصار او حقایق د کلام او د حکمت د امام رازي د تفسیر مفاتیح الغیب نه ماخوذ دي غوامض د اشتقاق او لطائف د اشارات د امام راغب اصفهاني د مفردات نه ماخوذ دي د دې کتاب کې اخذ ډېر د کشاف او د امام رازي د تفسیر کبیر او د مفردات د امام راغب ډېر حصہ پکې د دې دی وجنا دیکھو معتزلی نو زمخشري معتزلی وو هغه په تفسیر کې خپل تفسیر کې اعتزاز داسې بیان کړی دی چې کتونکي سره پوه نشي په ځان یې پوه نه کړي او خپل شی ورکړي ډېر حرامتوب یې کړی نو دلته داسې کار کړی دی په هغه ځای کې ته به تاسو کوئ هغه ځای به دی
betul naqad د دغه کړی د کشاف د اعتراض هغه د کشاف په طرز باندې د پکړی زمخشري په طرز جواب کیږي په دې جواب کې کومه اعتزال مسئله باندې عمل وشي چې دې بازار نه کوي دا ځکه چې د زمخشري پرواز دی اوچتو به زالو کې ټول سره د زمخشري ته ونشي رسېدل دا هغه باز د څه خبرې دي چې د ذهن رسایي ورته نه کوي دیو چې استاد صاحب رحمه الله نه اورېدلی او کشاف باندې تاسو چا سره حاشیه یو مالکی عالم په حاشیه لیکل هغه مالکی عالم زه په دې چې کشاف د اعتزال مسله کوي نو هغه په حاشیه کې رد کړي تاسو وګورئ قال محمود چې دی قال هغه مسعود قال احمد دغه رجونه لیکلي او بعض ځایونو کې با استاد صاحب رحمه الله فرمایل چې دا مالکی عالم د زمخشري په مقصد کوئی نشي هغه یو سفرې کې په طرف تلاش ځکه وایي هغه پرواز دی اوچت او حقیقت دا چې دی وایي مولا په ارمان چې معتزلي نه و په کې څنګه پر کار پکې علوم نه استفاده هم کوي تاسو کو څنګه په حاله علوم نه استفاده پکې چې انا بلایي نو دې کې ګورې دا ډېر جوړ تفصیل دی تفصیلی بیزاوی نو دې کې په هغه سره ډېر په اسانۍ سره استفاده کوي چې ترکیبونو کې او د نحوی بدل سره طریقه کې لږ بلې آی طالبانو ډېر اسانه ان شاء الله الله تعالی دې په تاسو اسانه راوړي کتاب شروع کوو د خیر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأكثر سورة من سوره مصافع الخطباء من العرب الأرباء فلم يجد به قديا وأفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء أدنان وخلفاء الأحكام حتى حسبوا أنهم سحروا تسهيلا دا کسی متاثر لدرسی و بدشکوں کو درجوں کی تاثر شریف کری اور استادان ہم شریف کری چاہے بسم اللہ معنی و مطلب سے جو میں ابتداء کتاب کی ولی لوڑ شاق اور بسم اللہ صحیح ترجمہ سکر تا ہوں درجید چلا کر صحیح ترجمہ چاہے ہوتی تو بسم اللہ صحیح ترجمہ چاہے ہوتی ہے تحت لفظی ترجمہ صحیح چاہے ہوتی ہے یا خدا ہے وہ ہے کہ بسم اللہ ترجمہ نہ درجے ہو کو درجے ہو گئے دا حالت اور کل تبوز کو کتاب مودل جو جلالت دے رہا ہے غلط دا وہ مخصوص بقیہ مقدار عربی والا مقتدی دا تبوز کی تبر دے افضل ہے بسم اللہ دا څه ترجمه وکړئ خاص په بدل د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم صحیح ترجمه ده خاص په بدل د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم دا صحیح ترجمه ده دا یو ټول کې زور او یا خطا او یا غلطیا شته یا په زور دی یا په خطا ده یا په غلطیا دا ما چې کومه ترجمه وکړې کې نه زور شته نه په خطا شته نه په غلطیا شته تاسو به پوښتنه کې ان شاء الله خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم رحمان دی او رحیم دی چې باندې وای رحمان رحیم زه شروع کوم صحیح دی ان شاء الله تاسو خبرو دې کې بس دوه راځي بسم الله نبدي شو څنګه په حال تاسو ټول له ذکر ان شاء الله دې خپل له وګورئ دا ما چې کوم څه په عبادت کې دیکھ بدرے مباحث ذکر کرو اول تحقیل اچھی ترجمہ دے عبارت دویم حل دا الفاظ مفردہ و بدل عبارت اور دریم کی اعتراضات و جوابات اول بحث تحقیل اچھی ترجمہ دے عبارت صفتنا دولوحیت ثابت دی اللہ لرا حوثات چی قوار والی قرآن نازل کرے دے مبردد دا د
دې لپاره چې دا بدشي مخلوقات لراوي ورکوونکې فتحدى پس چلنج ورکو بیاکثر صورت کو یو لړدي صورت من سوري د صورتونو د قرآن ما چاته چلنج ورکو دعوت مقابله مساقي الخطبا هذا النور اوازن خطيبان تا من العرب العربان خالص عربنا راشد دې مقابله وکړي ولم يجد به بيان متلبه بلی مقابله سا قدیر قدرت لرونکی اوی قدرت پیدا کړي سره مقابله وکړه ا دې جنګونو لاره ورکړه نه جنګونو سره کولای شي دې مقابله وکړي دلیل نه بچا جنگ په کمزوري طریقه وارحم من تصدى او خاموش کړه هغه څوک تصدى لمعارضتي چې مخې راوړل او مقابله د قرآن ته من فصحا عدنان دا عدنان فصیحان و بلغای قحطان او دا قحطان بلیخان دا ټول خاموش شکل چې چا قرآن سره مقابله کوله د الفاظ حتی حسبو تر دې چې دوی ګمان وکړو انهم سحروا چې یقینا دوی په دوی جادو کړلی شوی دی تسخیره په جادو کولو سره دې په موږ جادو شوی دی زموږ ژبه نه غځېږي او جادو ماتو نه مقابله کولی نه شوه سمه کلام د کلام الهي مقابله بسو کی د انساني کلام چې نسبت حق په عالم پاک د انسان بسې او د انسان خبرې بسې او د دې د خبرو سره مقابله کوي تاسو ته د جواب ان شاء الله کوی الفاظ ته ګورئ اول پکې الکلام دا د سره باره بعض ملایان کوئی دا چې سیده او بعض وایي استغراقي دي او بعض وایي چې دا عهدي خارجي ګورئ نور تاسو ته کیسې درځي او مذهب منصور دا دی ګورئ راجح او عهد خارجي ځکه عهد خارجي دا حقیقت دی او سیرولت مجاز دا الګي حقیقت متعذر دلته اعتراض دی چې الکلام عهد خارجي شي باغی یو معهود ته اشاره دلته کم هم تیاری الحمد د خدایتوب صفت ثابت دی الله را خدایتوب صفت په مخلوق کې نشته کا خدایتوب صفتونه سړي الله تعالی عالم الغیب دی بل څوک نشته الله تعالی په هر شي قدرت کوي بل څوک نه لري الله تعالی په چې خلق ورکولې شي الله مال ورکولې شي الله بیماری نیولې شي دا ټول صفات د الوهیت دي کړې دي لکه په کوم شي دا صفاتونه یاد دي یا معهود هغه صفات دي چې کوم په قرآن او صحیح احادیث کې الله تعالی ثابت قرآن کریم او صحیح احادیث هغه صفاتونه مراد خاص صفاتونه ثابت دي الله او کله چې شنو صفاتونه تاسو څه صفاتونه خلق کوي تاسو به وایئ حق سجودت توي هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التعظيم والتبجيل ولا حق بشبق فهو قسم ده هم مصدر ده فعل متعدي ده مصدر معلوم ده مصدر مجهول ده حاصل بالمصدر معلوم ده حاصل بالمصدر مجهول ده مصدر مبني للفاعل ده مصدر ده بتا سے ہوئے او ده څه شي دي پدیو او قدر مشترک ده پدیو کسی دی پدی تاسو ان شاء الله ہوئے ویلي بدل چې الله دې لله الله معبود ته وي ها ذات چې د هغه عبادت او تعریف پیدا سکیږي چې ذات واجب الوجود چې مستجمع دی د صفات الکمال جامع دی د ټول صفات الکمال په ټول نظر دا باندې تدبیر ماضی ده او تدبیر دلته د تدریج د پاره او نو تنزیل معنا وار نازل ده او انسان په یو وار نازل راوړي تاسو به پوښتنه یو د بل په ځای استعمالي د تنزیل په ځای باندې انسان او د انسان په ځای تنزیل استعمالي قرآن کې د دې شواهد شته او عام طور داسې چې تنزیل وار نازل کوي او انسان په یو وار نزول معدله نزول ستوي نزول د یو جسم د بارنا لاندې راځي دې ته نزول تاسو به وایئ
کله نزول دي ته وي جسم د برن الله تیرا نشي بلکې د اسباب تعلق د عالم بالا سره لکه الله تعالی وانزلنا الحديد فيه باس شديد موږ اوس پر نازل کړی اوس پر خدای پر نظر هغه اسمه کې پیدا شوی او د نزول لفظ ورته څخه استعمال شو چې د اسباب تعلق د عالم بالا سره د حکم خداوند دي الله حکم سره کوي تاسو باندې اعتراض د توشي اعتراضات په کوم په تاسو متوجه شئ چې نزول دي ته وایي چې جسم د باران الله تراشي د قران کریم نزول سمانا شو قران کریم الفاظ د باران الله تراشي دا جسم نه دی د دې باندې نزول له بس کې استعمال دوسرا وجه جواب قران هر کتاب ته وایي چې فارق بین الحق والباطل ابد بدل ته وایي او یو عبودیت دی او یو نبوت تاسو په پوهیږئ کې به پوهیږئ عبودیت کې انتقال د مخلوق نه خالق توجه من الخلق الى الخالق او نبوت کې توجه د خالق نه مخلوق ته هغه به پوهیږئ کې به پوهیږئ نو عبد کی ولایت او تاسو ویلي چې ولایت دا څوکو مختلف اقوال یو قول د څوکو دا چې ولایت د نبوت نه وره یعنی بیا په خلک د کفر تابع لګي چې ولی د نبی نه وره وینا ولی نه ده د ولایت او نبی چې هر نبی ولی نه کړه د څوکو د دې خبرې مقصد دا دی چې ولایت د نبی وره ده د نبوت د نبی نه او نبوت د نبی وره هغه کومه بعد کوم چې نبوت د نبی ورته د ولایت د نبی نه ګوري او باندې وایي چې ولایت د نبی ورته د نبوت د نبی ولی ځکه په ولایت د نبی کې عروج دی او په نبوت د نبی کې نزول دی او عروج د نزول نه ورته هغه کومه شي په نبوت کې هو پیغامات د الله مخلوق نه راوړي او په ولایت کې څه دی توجه مخلوق الله خالق توجه د خالق سره هغه به کوم شي کې به په دې د ټول امت اتفاق چې نبی د ولی نه ور ټول دنیا ولیا چې راځي شي صحابي ته نشي رسیدل ادنا درجه صحابي نبی بولاوی خبره عبد ذکر عبد ذکر دا اعلى مرتبه سبحان الذي اسرى بعبده حتى العروج مقام العروج بمقام کی ذاتی ہے کہ اسراء العروج کیا هذا پیغمبر صفات ہے اللہ تعالی نے وکانوا لنا عابدین وکانوا لنا عابدین اب عیسی علیہ السلام علماء خبر سوا انی عبد الله بالعبودیت اظہار العبودیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې کوي انا عبدک وابن عمتك انا عبدك وابن عبدك وابن عمتك عبدك لفظ باستعمال يكون للعالمين نذيرا يكون في ضمير یا الله تراجی دے یا عبد تراجی دے یا قرآن تراجی دے عالمین جمع عالم دما سے واللہ توئی نذیر یا مصدر دے لکر نکیر اور یا پرمانا دے پائل سلے پرمانا دے منزیر سا تحقیق چلنج توئی دعوت کا مقابلے یہ اکثر صورت کوتا صورت